نو دا کهاني ده د داسې ځنګل چې کوم کې یو تکه سره غرمه وي او ډېره ګرمي وي. هغې ځنګل کې یو بطخ خپله جاله جوړه کړې او هغې کې 4 انګۍ اچولي، خو 4 انګیو کې یوه انګۍ بالکل مختلفه وي او هغه 3 انګۍ یو شانتي. نو اوس هغه بطخ هغې انګیو باندې کیني او هغې نه بچي راوتلو وخت راشي. نو اخر 20 شپې چې وځي نو د هغې انګیو نه بچي راوځي، خو 4 کې 3 انګیو نه بچي راوځي او یوه انګۍ چې وي هغه هماغسې ایښې وي. نو بطخ وایي چې دا انګۍ ټولو نه مختلفه ده او غټه هم ده. دا انګۍ غټه ده نو دا به وخت ډېر علي او دې نه به ډېر ښایسته بچی راوځي. نو اخر 10 ورځې چې نورې وځي نو د هغې انګۍ نه یو بچی راوځي. هغه بچی ډېر بد صورته وي. هغه مور چې ده هغه خپل بچي پورې ډېر خاندي. هغه بطخ چې هر چېرته ځي هغه خپله 3 بچي ځان سره بیاوي او هغه بد صورته بچی چې هغه ځان سره هېڅ چېرته هم نه بیایي. استاخر کار د بطخ بچی ډېر تنګ شي او هغه ځنګل ته وځي به ځان لا خپله زندګي تېرومه. نو هغه چې لږ مخته لاړ شي هغې ته یوه چرګه ښکاره شي کومې سره 2 بچي وي. نو هغه لګېږي چرګې مور ته ووایي چې زما زړه وایي زه ستا بچو سره لوبې وکړمه. دا خبره واوري نو چرګه لګېږي هغه په ټونګو باندې ووایي او هغې زینه وشړي. نو هغه چې لږ مخته راشي هغه ته د مرغانو یو جال ښکاره شي چې کوم ډېر خوشحاله وي او دا ورته ووایي چې ما ځان سره شریکه کړئ زه به نور تاسو سره وخت تېرومه. نو هغه هغه له څه جواب ورنه کړي. ایسته هغه بیچاره لاړ شي او ځنګل ته او هلته په یوې غټه باندې ځان له کښېني. نو لږ وخت بعد هغه وږی شي بېرته لاړ شي او ځان له خوراک دپاره څه پیدا کوي. نو دغسې وخت تېرېږي او آخر 6 میاشتې پوره شي. 6 میاشتې بعد چې هغه اوبو ته راشي او درته خپل عکس ویني نو هغه ډېر حیران شي، ځکه چې هغه بدصورت د بطخ بچی نه وي بلکې هغه یو ښایسته د انس بچی وي. خپل ځان چې ویني هغه ډېر خوشحاله شي او لږ مخته لاړ شي. چې لږ مخته لاړ شي نو هغه ته یو ځای کې یو اوبو کې بل انس هم میلاوه شي. هغه دواړه درسره ډېر خوشحاله شي او یو بل ته لاس ورکړي. اوس هغه دواړه ګډ ډېر خوشحاله وي. هغه ځي چکر یې هم وهي، ښایسته ځایونو کې تاویږي او ښایسته شیان هم خوري. یو ورځ چې هغه کور کې ولاړ وي د بطخانو یو جال راشي او هغې ته ووایي چې موږ 2 شپو نه ډېر وږي یو، موږ هېڅ شی هم نه دي خوړلي، زموږ کور هر څه سیلاب کې لاړ، موږ له خوراک دپاره څه شی راکئ. هغه انس چې دې خوا ته مخ راواړوي نو هغه یې وپېژني او زر له خوراک ورکړي. نو هغه چې دا خوراک وکړي د بطخ بچي ډېر خوشحاله شي او خپل مور ته وایي چې مورې موږ ته خو داسې ښکاري لکه دا چې زموږ خپل څوک یي. ایسته دا خبره چې د انس په غوږ باندې ولګېږي او وایي چې او زه خپل یم ستاسو، زه ستاسو هغه خپل یم چې کومه تاسو ما ته بدصورت ویلو او زه هم د کور نه وشړلومه. نو ګرانو کتونکو دې کهاني نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې موږ زړه نه خلک معاف کړو، دا نه چې موږ ارکوټ خبرونه هغې نه بدلې اخلو.